پټکې به د خامتا و سړی به پیدا سي ګمان کو چې دا یو زمیدار سړی ډېر متواضع شخصیت مولانا قاسم سے پیو قتل چې طالبان کو ګرمي شوی دا هغه لګیا دي په ورته بس لوټي ورته طالبان خو عجیب دي طالبان خو ګمان کو چې یا د جماعت خادم دی یا د کلی سوق زمیدار دی چې د ورته شروع په طالبان نو پړې په طرف باندې جلدی نکال لوټه برګو جلدی نه او بابا جی هغه لګي په بیٹا پریشان نه لګیا دي لوټه لګي او طالبان سو په تلاته مو چې بابا جی کومه دی واړه وکړه بوخره واړه وکړه مولانا قاسم صاحب لګیا دي په طالبانو باندې آها دا د طالبانو مقام دی ګوري د طالبانو مقام چې رسول الله مبارک فرمایي چې د طالبانو ته لاندې فرشتي وزري خوړي نو دا خو زمون علما محدثین پکې څه توجیهات هم کوي زم توجیهات وکوي په دې حدیث کې په ظاهر محمول کې څنګه یو بار نه بل مرشي او خلک ریټ کارپټ وتواشي او دې په دفاع سزي دا یو شان دی رب العالمین او طالب له ورکړي ځل طالب العلم او هغه کتاب د مقبول له وو قسم دی یا دې دوی خوشاله یا دوی خوشاله چې د پیغمبر په جواب به د حدیث دوی ترسيږي دی به خوشاله شي قسم دې د طالب ډېر مقام قسم دې د توقع د دین د طالب ډېر مقام دی رسول الله مبارک خپل صحابه ته فرمایلی دي چې د اقطار د ځمکو نه متاسو له شاګردان راځي حدیث به درته ځکای ورې مرحبا خیر وته ورسوي لوی مقام دې تاسو د طالبې لوی برکت دې تاسو لوی مقام دې زمون د پټکی زمون د کوټه زمون د عزت زمون صادر د حقانی سے د حقانیت او د لوی مقام قسم په تاسو د برکت دې تاسو نه او دا طالبان نو منتشا شیخ نه وي منتشا مولا نه وي تاسو د برکت نه زمون د حدیث درسونه روان دي تاسو د برکت نه لوی مقام تاسو حاصل دي طالبان مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه باران دے او طالبانو ته سبق دی طالبان تختی جمعات ته د باران نه کتابونه تختوی الله اکبر خلق جامع المعقول والمنقول زين فدين وعلامه رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه شخصیتو اغلار صادق خور کو طالبانو سپلے پکې چی په منډه پاند تړي طالبانو سپلونا اوهو څومره لوی شخصیت چې ځان له تاریخ لري کتابونه په لیکل کېږي طالبانو سپلې اچي په صادر کې په منډه غلې طالبان ګوري جاري او حضرت دادي سوکړل زستاسو سپلې چې ته چې تاسو سپلې د باران په خطراتو باندې نشي بچي تاسو لوی مقام دی رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه طالبانو سپلې وچتای او چې تاسو لوی مقام دی نو هغه مقام مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه په جنت او بچي او کوزي ډکې ورتا او طالبان لګیا دي چې کله یخشو مذاکره کوي افغاني شپ حواله کړي یا دا باقي سبقونه وکړي د پوره کار سو په یو فاز سو بل فاز مولانا قاسم سے ورته وای وی زبر ته کوم بچی دا سبقونه هغه خاندل بابا جی دا بغداد پټه نه ده بخاری شریف نوم دی اورېدلې دی بخاری شریف ته خان بچي ما نه وای زبر ته وای تو خوان دې درکه کلمه او بابا جی نوم دی اورېدلې دی بخاری شریف ترمذی شریف نوم دی اورېدلې دی دا حدیثو کتابونه دي دا په خوب کې ولوم نه اورېدل او ته بچي هم دا د حدیثو کتاب درته ما نه وره که خوان دې درکه راسي صاحب شه کدي بیا په باندې طالبان واسه د ټوټه نبی دي دا شروع کوشه کتاب ما ورته ښه وای نه بچي کوم د استاد وفات شوی دی هغه ځای نه شروع کوم اکثر د طالبانو تم د حدیثو درس ډیر ګران آسان نه دي روزانه زمون یو پرچه لیکه یو باب کې یو پرچه ده بل باب بل پرچه ده بل باب بل پرچه ده ټول ورځ شافعي صاحب داوي امام صاحب داوي احمد داوي مالک داوي اسحاق داوي داوود ظاهري داوي او دا دلایل دا ترجیح دا راویان ټول ورځ
جنګو بل کار مو نشته ټوله ورځ کله په خدای قسم ویاړېږم چې خدای پاک قیامت باندې شافعي صاحب مړی ته ونه نیسي څومره شی وي حسین احمد ابن حنبل قیامت پر ورځ باندې کوټې امریک سکته باندې شي کینه دلته اجلس په ما باندې راځونه کول موږ دي جنګولو موږ پر قبر کې پاتو تټور موږ جنګولو را جنګولو کار ټول دغه دی بل شی نشته او دا راځي داسې دی او دا داسې دی قبر کې پروت دی مو ځای سوتو هغه دی وګورو خیر کې دا وړل کې مونږ ترمذی کړي چې پاتې دی نه وایي د دین تحفظ غرض دی او ترجیح غرض دی یا تحقیق یا تثبیت غرض دی بهر کې نو هغه ورته بیکاتو سبق کول ګران کار دی آسان کار نه دی دا یو ما د علامه شمس الله افغاني ویلی چې ما دیګر با علما راځل موږ مجلس کې ناستو او علما به کېناستل نو عالم به ورته یو مسله مخکې کړه نو که هره مسله به وه زما استاد مولانا رسول سید صاحب د کوهستان رحمت الله علیه څو پاس شوی دی او مقبولاتو کې ډېر مهارت لري او بیا شیخ الحدیث او پسواد دی ما ته یې ویل چې افغاني صاحب ملاقات لرو ما دیګر مې راشه کېناستو سره مونږ الحمدلله ویله ما افغاني صاحب ته مې صاحب ته زموږ استاد دی په دارالعلوم حقانیه ابن نعمانیه کې او الحمدلله وایي وی ښه او ما چې دا وجود رابطي باندې لګیا یو نن درې مورد د ډېر ګران دی هغه به د دې باندې پوزه باندې لاس راښکو ګویا لفظ به وي او مونږ به وایو چې په پوزه لاس راښکا کې ګویا وایي که نه بس دریاب شروع دی نو په پوزه لاس راښکوي ګویا وجود رابطي څه ګران د قضیې اقسام د نسبتونو تمهید یې کېښود او د بیا هغې کې آرا د علماو هغه ذکر کړل یاره په خدای یقین کوو داسې طریقې سره هغه عبادتونه حل کړل په یادو باندې چې ما به خدای اوس کله کور ته لاړ شم الحمدلله کوډه وکړم چې دا لږ وګورم چې واپس راغلم ماښام لمونځ شو زموږ د کوره پورې په لاره راتلو او نه مولانا رسول سید صاحب غږ کاو نه ما غږ کاو ما ته ویل رسول سید مولوي صاحب وی افغاني صاحب له خدای دې پروګرام ورکړی وی حیران شوم دې سړي خو زما شکوک وویستل زما اوولس کاله وشو الحمدلله خیر زما شکوک یې وویستل ما ته یې مسله حل کړه داسې علم خدای ورکړی نو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه بدقسې لګیا شو درس حدیث یې شروع کړو طالبانو واورېدل طالبانو نو ولې بیګي بابا مونږ خو یې دا زمیندار بابا د ټل نه راوتی دی مونږ خو یې دا د جومات خادم دی مونږ خو پې اوبه راویستې مونږ خو پې ځان باندې بورکۍ واړولې او خو د دنیا لوی بحر او عالم دی بس طالبان اطمینان سره کېناستل چې ښه مضبوط څو ګنټې داسې وکړه طالب ورته څه وایي وی حضرت یا تو آپ شاہ عبدالغنی یا ان کے استاد اور یا ان کے شاگرد کوئی نہ لازم استاد درس حدیث دغه دی یو انارو بوټي نه مدرسه شروع شوه نن د هغې نهرونه او چینې د قرآن او سنت دعوت الله په شکل کې د دنیا ټوټ ټوټ ته ورسېدلی جامع ابو هریره حضرت صاحب شروع کړله بنیاد اخلاص بنیاد څو اخلاص نو خلکو به ویل دا به څنګه کېږي او دا به څه چل کېږي بنیاد اخلاص دویم بنیاد خاکساري عجز و انکسار چې په دې شخصیت کې ما تملیدې دې ډېر ټکي مې نه دي لیدلي اوسه پورې راځي د خپلو استادانو قدمونو سره ناست دي او دا نه وایي چې زه دومره حدیث محدث یا څه نه 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 هغه الله پاک مداري له ډېره ترقي ورکړه او دا د دارالعلوم دیوبند یو لوی عجیب شاه یادګار د تصنیفاتو تالیفاتو بقعه او د درس حدیث او د تخصص الحمدلله چې کومو طالبانو دلته علم حاصل کړ